دا راته ووایه دا کاڼي ستا په لاس کې دي او دلته موږ دا نور کاڼي مو لیدل نو دا څونه وغوښو چې ته دا خورې؟ د دې خو تقریبا 12-14 کاله کېږي چې دا نو دا څه وجه ده چې ته دا خورې؟ دا تاله څه فایده درکوي یا دا په دې ته ځان مړې؟ دا څه وجه ده دا کاڼي ته خورې؟ دا جی بس موږ د ښکار له تللي وم یو ورځ داسې خوشې میرو پټو ته هغې کې دا ما یو کاڼی وڅکه خولې ته مې کړ او بس هغې راله یو مزه راکړله بس هغه زما عادت جوړ شو یو قسم لکه څنګه چې سړی سرګټ نسوار چی نو دقسې دا اوس زما یو قسم عادت شو نشه ده. نو دا ته څونه د ورځې خورې دا کاڼي که نه بې حسابه خورې که نه یو تعداد دی لري؟ دا خو زه تقریبا نیم پاو یو نیم پاو دا داسې خورم چې کله زه ځان له یوازې ځای کې منو بیا دې ته زه توجه یم منو زیات خورم او چې کله په ډیوټۍ یوځم چېرته نو بیا لږ کمې پکې راشي. ته څه کار کوې؟ زه ټیکسي ګاډي چلوم موټر چلوم ډرایوري. دا راته وایي چې دا کاڼي ته خورې نو ستا بچي یا ستا کور والا تا نه منې کوي چې دا مه خوره دا خو بیماري ده یا؟ زما رونو په ما باندې وس کړی دی زما بچي لکه بچي خو بچي کمزوري زور کولی نه شي او محنت کوي محنت زه منم نه نو جړاګانې راته کړي دي او باوجود چې کوم دی نو دا زما نه رونه راغلي دي او دی رانه تیار د کوره وړي دي غورځولي دي خو زه نور راوړم د دې خو ما ته څه کمي نشته دی. چېرته ټیسټونه دې کړي دي ایکسرې یې کړي چې یاره ستا معده یا نور چې کوم دننه نظام دی نو هغې دله خراب کړی خو نه دی؟ بیخي نه ما ټیسټونه نه دي کړي خو زما خپل نظام چې څه دی نو الحمدلله د زور کار منډه وایه چې سخت کار دروند کار ما کې هېڅ څه کمې نه راغلې څه کمزوري ما کې نه راغلې. دا کاڼي چې کله ته وخورې نو د هغې نه وروسته ته چای ډوډۍ کوې او که نه بس موړې بیا؟ نو چای ډوډۍ خو زه کوم خو لکه زه ماښام کوم زه چې ماښام سهار روزم نو زه بیا ډوډۍ نه خورم زما دا خوراکي نو ماښام چې کور ته لاړ شم نو زه ډوډۍ. دا راته ووایه چې دا کاڼي ته راوړې د کوم ځای نه؟ دا یو خاص ځای دی او که نه دا په مختلفو ځایونو کې په لارو کوڅو کې چې کوم کاڼي پراته دي دا کوم کاڼي دي؟ دا جی هر ځای کې میلاویږي خو لږ دیاتو کې په ښاریه کې نه کوم ځای کې چې پټي دي کوم ځای کمران دي کوم ځای کې چې ته د روډونه موډونه دي نو دا په هغه ځای کې په غرونو کې میلاویږي هر ځای میلاویږي جی میاره کې. دلته دا کاڼي ما ولیدل دا کاڼي ما ولیدل چې دا سخت کاڼي دي نو دا ته روغ خورې که دې سره څه کوې؟ نه جی دا چې زه دغه کوم عموما نو بیا کور ته اوسم جی چې کور ته اوسم نو بیا زما بیګم صاحب چې کوم دی نو دا ووینځي بیا نور ته کېدي بس د هغې بیا سټک راولي او کاڼه نو دا ماله ما هغې ته اندازه ښولې ده چې د جوار د دانې پوښه نو دا بیا ماله هغې جوړ کړي نو وینځي بیا وچ پراته چې کله زه راځم د سارې نه نو بس زه ترې نه دکه پاو نیم پاو دا زه روزانه د سارې جیب کې راچوم. نو دا چې ته بیګم صاحب کورودانې دي دا تاله دغه کوي نو کرې خو دا نه ویل چې دا خو زهر دي دا خو تا مړ کوي مه خو نه دله واړه کوي؟ سارې راته ویلي په خدای کې نو که چې دا مې د کور راغوتل سارې راته ویلي دي وي ځان مړ کوې ځان وجنې او زه ورته وخاندم زه ورته یم ظالمانو که دا نه خورم نه مړ کېږم چې دا نه خورم نه مړ کېږم چې دا خورم نو زه خو تر و تازه یم زه خو چاک یم. په دې سره ستا غاښونه درد خو نه کوي یا غاښونه خو دې لړقي نه دا خو سخت شی دا څنګه ماتې؟ الحمدلله زما غاښونه داسې دي چې بالکل ډړې غورځولي دي داسې کاڼي پکې راشي بادې چې په هغې باندې زه ګیرونه ورته چینج کوم خو لکه دغه کېږي نه نو غاښ مې ډړې کړي دي ټوټې چې تللي دي خو انشاءالله پاتې شوي به نه نو هغه کاڼی بیا تېرېږي؟ او بالکل پرېږدم یې چېرته نه یې پرېږدم. داسې ده چې دا کاڼي ته معده کې او که نه روغ هم پکې تېرې؟ نو دې کې خو داسې اوسېږي چې بعد وخت کې زه لګې مشخوند کوم او څوک خبرې وکړي یا دغه راشي نو په هغې کې زما نه تېره شي په خبرو کې جي او چې ځان له ناست یم نو هلې بیا تېروم چې لکه زه یې رانجه کړم داسې وړه کړم خو که څوک راله او د هغې نو د هغې مخکې خو بنده خوله پیرچي خوله خو زه نه شم دغه کولی نو د هغې په باوجود زه بیا هغه چې کوم دلیده کړي نه جمدین تېر شي. ښه ستا په کور کې نور خو څوک داسې دا کاڼي نه خوري بچو کې یا وروڼو کې؟ نه توبه ډېر یېرېږي دی ټول زما ښځه زما لوریانې زما انګیندې زما زامن د دې نه سخت یېرېږي.